بعضی مسلمانان مومنان نیک اعمال کئی الحمدللہ منگو تاسو یک گورو نوافل ذکر و اذکار تلاوت خیرات صدقات تہجد دا سے پا قسم عبادات تی پا شریعت و پا دین اسلام کے الحمدللہ زمونگو استاسو مسلمانان پا دغی عباداتو کم تکڑ دی خدای پاک جل جلالہو توفیق ورکی ہو موضوع زمونگا نن دادا بیان چه پا نیکو اعمالو باندے دیکھاوا کڑل دا خپل نیک اعمال مخلوقاتو تا ظاہرول مثال کی طور پہ څوک نیک دی تقوادار دی پرہیزگار دی عابد دی زاہد دی تلاوت کون کے دی تہجد گزار دی صدقہ و خیرات کون کے دی دا ټول عبادات دا ډیر لوی عبادتونه دي او قیامت په ورځ باندې چې کله دغه عباداتو جسم او هغه خیسته صورت تاسو وینئ ځکه په آخرت کې به د هر یو نیک عمل یو خیسته جسمی صورت بی د صدقې خپل او د قرآن کریم تلاوت خپل او د منز خپل او د روجې خپل او د تهجد خپل یو خیسته صورت کې بتاله راځي خو دا خو ډیره لویه خبره ده چې څوک نیک او عابدي خو زمونږ او ستاسو په یو معمولی خبره باندې دا ټول کاوش هغه ضایع شي او هغه ختم شي او ما اوستا ورته بعضې وخت کې فکر نه وي ټیک ده بعضې وخت کې ارادتن نه وي خو په کار ده چې ما ورته ځان پوی کړو او هغه څیز څه شی دی چې زما اوستا دا ټول نیک اعمال دا محنت او کاوش الله دا مکه هغه ضایع شي هغه دا په نیکو اعمالو باندې مخلوق ته دیکاوا چې هغې ته به الفاظ دیگر ریاکاری ویل کږي مونږ او تاسو په دې ارمان باندې یو چې د غزما تقوا او پرهیزګارۍ نه چې په کار ده چې مونږ یې چا د رضا دپاره وکړو مونږ یې د الله د رضا دپاره وکړو زما او ستا په زړه کې دا خواهش شي چې په دې عبادت باندې به دا محلې خلک ما نه څنګه خبرګي یا زما دا دوستان ملګری هغو ته به څنګه پته لګي چې زه لږ غوندې پرهیزګاري م راکې یا تهجدم کوما یا تلاوتم کوما نو دی وجه نه زه په خپله باندې په دغې معاشره کې بعضې خلکو نه څه واورم یا پریکټیکلی په خپله باندې وګورم نو ما په زړه کې دا اراده راشي چې آینده جمعه به هغه ته څو نه وایم داسې په سختو الفاظو ما ته پته وي چې هغه ما ته راضي کینی نو په زړه کې زه ووایم چې دا روانه جمعه باندې به انشاءالله زه په دې باندې خبره کوم چې دا عمل یا ټیک نه دی یا دا عمل ټیک دی چې ټیک وي فضایل یې بیان کړم چې نورم په هغې کې کوشش وکړو چې غلطي نو په ذهن کې مراشي چې یار هغې مذمت بیانول پکار دی کېدی شي زما دا خبرې هغه د دپاره مؤثر ثابت شي او خدای پاک یې د عمل نه منع کا